عشق نندارا کوا عشق تماشا کوا عشق نندارا کوا عشق د نبی علیہ السلام د هجرت پورې هغه تذکره شو او بلکې دا هجرت کې د ام معبد د خیمه پورې هغه تذکره شو. خو بدې لار باندې هغه یو واقعه ذکر شو چې د نبی علیہ السلام پس شاته هغه کسان ورپسې ونه باندې یو سراقه ابن مالک وو چې د هغه خپې هغه د اس خپې هغه پس مکه هغه ورته نشوي. کله چې دی واپس تلو نو دنه به خلکو تپوس کوو چې په دغې لاره باندې هغه نبی علیہ السلام تللی دی که نه دی؟ نو د وایي په دې طرف هغه نه دی تللی. دی چې کله مکې ته ورسېدو مکه کې د ده ملاقات د ابو جهل سره وشو. په دغه وخت کې لا دی مسلمان شوی نه دی سراقه ابن مالک، خو په دغه وخت کې دی ابو جهل د هغه اشعار وایي ابا حکم والله لو كنت شاهدا لامر جوادي حين ساحت قوائمه. وای اے ابو الحکمه یعنی اے ابو جهل، دا د هغه کنیت دی. والله لو كنت شاهدا، قسم په الله کته په هغه ځای کې هغه موجود وې. لامر جوادي حين ساحت قوائمه، زما د هغه اس هغه معامله دی هغه لیدلی وې. کله چې زما د اس هغه مخکینی خپې هغه پس مکه کې هغه دننه شوې، کاش چې ته هلته موجود وې هغه حالت تا لیدلی وې. علمت ولم تشکک بان محمدا، وایي تا ته به پته هم لګېدلې وه او تا به هېڅ شک هغه هم په دې کې نه کوو چې بېشکه محمد صلی الله علیه وسلم بان محمدا، چې بېشکه نبی علیه السلام نبی دی ببرهان فمن ذا قومه، هغه په دلیل سره هغه پیغمبر چې دی نه هغه د الله د طرف نه هغه راغلی دی او څوک پر هغه چې دی نه هغه مقابله وکړي. نو کاش چې هلته ته موجود وې نو تا به په خپله هغه ګواهي ورکړې وه چې دا پیغمبر دی. ما چې کوم حالات لیدلي دي. نو نبی علیه السلام د ام معبد هغه په خیمه کې چې کله و نو ام معبد چې بیا کم اشعار هغه کم صفات د نبی علیه السلام بیان کړی دي هغه به تېره جمعه باندې هغه ذکر شوي. خو بیا دا ام معبد چې هغه په دغې ځای کې نبی علیه السلام مونو اسما رضی الله تعالی عنها فرمایي یو اواز کوونکې اواز کړی او شعرونه یې ویلي خو هغه کس مونږ ته ښکارېدو نو شاید چې دغه جین و یو پیری و او دا اواز ورو ورو سلو کېدو د دې مکې نه هغه بهر طرف ته چې دی نه هغه ورو ورو تلل او خلک په دې اواز پسې هغه شاته روان و تر دې چې هغه د مکې نه هغه لاړو. اشعار یې ویلي دي. یو جن هغه اشعار ویلي دي د نبي علیه السلام په حق کې. جزا الله رب الناس خیر جزائه رفیقین هلا خیمتی ام معبدی. وی جزا الله رب الناس خیر جزائه، الله دې رفیقین الله دې هغه دوو ملګرو ته هغه غوره جزا ورکړي. هلا خیمت ام معبدي، چې هغه د ام معبد په خیمه کې هغه میلمانه چې دی نه هغه حصار شوي دي. نو اسما رضی الله تعالی عنها وایي موږ ته تر دغه وخته پورې هم پته نه وه چې نبی علیه السلام په کوم ځای کې دی. خو چې کله موږ د اشعار واورېدل نو موږ ته پته ولګېده چې نبی علیه السلام مدینې طرف ته هغه کوچ کوي او د ام معبد په خیمه کې دی. هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، دا داسې میلمانه دي چې راتلی کړي دي په هدایت سره. فاهتدت به، نو دغې ام معبد هغه د نبی علیه السلام په دغې هدایت سره هغه هدایت بیا مومو. بصحبت من یسعد الله یسعدې، دا داسې صحبت دی چې الله د دې په ذریعې سره هر سړی چې دی نو هغه نیکبخته کوي. دا داسې صحبت او ملګرتیا ده چې څوک هم د هغه دا ملګرتیا هغه اختیار کې الله پاک هغه کس سعادتمند کې هغه کس له الله پاک هغه اوچتې مرتبې ورکړي. مراد هغه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه او خطاب عام دی چې څوک هم د نبی علیه السلام ملګرتیا وکړي الله پاک چې دی نه هغه اوچتو مرتبو ته رسوي. لیاهن بني کعب مقام فتاتهم، وی مبارکي دې وي د بنو کعب د هغې زنانه چې ام معبد ده د هغې میلمستوب هغه د مبارکي وي د هغې لپاره. ومقعدها للمؤمنین بمرصد، او د مؤمنانو د اهل ایمان والو ټکانه او ځای چې دی نه هغه ښایسته وي. سلو اختکم عن شاتها،
وای ای قریشو تاسو د هغې خپلې خور یعنې د ام معبد نه د هغې د هغې بیزې په باره کې هغه تپوس وکئ چې د هغې بیزې په باره کې کومه معجزه چې دی نو هغه پیغمبر پیش کړې وه و انائها او د هغې د هغې لوښو د هغې نه د هغې د لوښو په باره کې تپوس وکئ چې هغه خالي لوښي د هغې وچې بیزې نه چې دی د هغې د پیو نه هغه ډک شوي وو دا معجزه چې دی نو هغه د چا وه وایي که بالفرض تاسو د هغې ام معبد نه تپوس نه کوئ نو فانکم ان تسألوا الشاة تشهدي که تاسو د هغې بیزې نه هم تپوس وکئ نو هغه به هم ګواهي ورکړي چې او دا پیغمبر دی او دا چې دی نو د هغه معجزه وه دعاها بشاة حائل فتهلبت ویو وچ بیزې چې دی نو هغه راوغوښتله او هغې نه چې دی نو هغه پی ولوشل علیه صریحا ذرة الشاة مزبدې نو هغې د وجې نه چې دی نو هغه یعنی لوښي چې دی نو هغه کپ برا یعنی لوښي چې دی نو د هغې نه هغه ډک شو د وچې بیزې د پی نه چې دی نو هغه لوښي هغه ډک شو فغادرها رهنا لديها لحالب يدددها في مصدر ثم مورد دغه بیزۍ بیا د هغې سره بطور رهن هغه پاتې کړله او هر تلونکی راتلونکی مسافر هغوی ته به یې چې دی نو هغه ته پی ورکوئ نو دغه هاتف غیبي یو غیبانه اواز چې اکثر اقوال دغه دی چې یو جن یو پیری او هغه دغه اشعار چې دی نو هغه ویلي بیا چې کله هغه دغه اشعار د نبی علیہ السلام شاعر حسان رضی الله تعالی عنہ ته دغه اشعار هغه ورسېدل نو حسان رضی الله تعالی عنہ د دغې په بدله کې چې دی نو هغه بیا اشعار ویلي حسان رضی الله تعالی عنہ هغه شعرونه د دې په بدله کې هغه ویلي دا هغه صحابي دی چې دته به نبی علیہ السلام خپل منبر هغه وغوړو نبی علیہ السلام خپل منبر د ده نه علاوه بل هېڅ چا ته هغه نه دی غوړولی نبی علیہ السلام ورته خپل منبر پرېښودو وایي راشه په دې باندې کښېنه او زما د طرف نه هغه جواب ورکړه قریشو به هغه د نبی علیہ السلام حج وبیانوله یو ورځ چې دی نو هغه ابو سفیان حج وبیان کړې ده نبی علیہ السلام حسان هغه راغواړي هغه ته وایي راشه زما د طرف نه هغه جواب ورکړه لیکن د ټولو نه مخکې به هغه لاړ شي د ابوبکر خواته هغه نه به نسب زده کړې داسې نو چې بره زما او د ابو سفیان نسب هغه میلاویږي داسې نه چې زما او د هغه نسب چې دی نو هغه خلق ملک کې داسې نه چې زما هغه په نسب کې د چا حج وبیان کې لاړ شه اول د ابوبکر نه چې هغه په انصابو کې هغه ماهر دی د هغه نه د نسب هغه زده کړه بیا راشه په دې منبر باندې هغه کښېنه زما د طرف نه هغه جواب ورکړه بیا حسان راځي وایي ای د الله رسوله ما ستاسو د طرف نه جواب تیار کړی دی هغه کښېني د نبی علیه السلام نه هغه د نبی علیه السلام د طرف نه هغه جواب ورکوي حجوت محمدا فاجبت عنه تا چې دی نو هغه د نبی علیه السلام هغه حج وبیانه کړې ده زه د هغې د طرف نه چې دی نو هغه جواب ورکوم اوږده اشعار یې چې دی نو هغه بیا ویلي دي انشاءالله د هغې موقع به راشي هغه به بیا پوره اشعار ووایي نو حسان رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه السلام شاعر دی دته چې کله دغه د جن د اشعار راورسېدل چې د نبی علیه السلام په باره کې اشعار ویلي دي د هجرت په باره کې نو حسان رضی الله عنه د هغې جواب کې چې دی نو هغه ولو د نبی علیه السلام صفات بیانې اشعار وایي لقد خاب قوم غاب عنهم نبیهم نامراد شو هغه قوم چې د هغوی نه د هغوی پیغمبر هغه لاړو مراد دی هغه د مکې خلک دي وقدس من یسري الیه ویغتدي او ډېر مقدس شو هغه خلک چې هغوی ته د الله پیغمبر سحر او ماښام چې دی نو هغه راځي یا هغوی د الله پیغمبر ته سحر ماښام چې دی نو هغه راتلونکي دي یعنې د الله پیغمبر د هغوی خواته چې دی نو هغه راغی نو یو قوم یعنې قریش هغه نه مراد شو بل قوم یعنی انصار هغه چې دی نو هغه مقدس شو هغه مبارک شول ترحل عن قوم فضلت عقولهم وای د یو قوم نه هغه پیغمبر لاړو هجرت وکړو نو د هغو عقلونه هغه ختم شول وحل على قوم بنور مجدد او بل قوم ته چې دی نو هغه راغی په خپل نور سره چې دی نو هغه قوم هغه روښانه کو وهداهم به بعض الضلاله ربهم او هغه خلکو ته د ګمراهۍ نه پس هغه هدایت ورکو د هغه رب د چا په ذریعې سره د نبی علیه السلام په ذریعې سره فارشدهم من یتبع الحق یرشدی او څوک چې د حق تابعداري کوي الله پاک هغه ته هدایت نصیب کوي فهل يستوي ضلال قوم تصفه عمن وای آیا هغه قوم چې د ګمراهۍ د وجې نه هغه ړانده شول یعنې قریش آیا دغه قوم او بل طرف ته هغه قوم هدات یهتدون بمهتدی چې هغه په هدایت سره هغه هدایت ته هغه ورسېدل دا دواړه قومونه آیا برابر کېدلی شي
وقد نزلت منه على اهل يثرب وای هغه پیغمبر د دغه قریش نه یثرب طرف ته چې دینه هغه راغی رکابو دا داسې قافله ده هدن حلت عليهم باسعده وای داسې قافله ده چې په دې باندې سعادتونه چې دینه هغه راوریدونکي نبی یرا ما لا یرا الناس حوله وای دا داسې پیغمبر دی چې چاپیره خلک ناس دی چاپیره هغه صحیح چې هغه نور خلک نه یعنی فرشتي راځي هغوی دیدار کیږي پیغمبر یې نور خلک هغه نه ويتلو كتاب الله في كل مشهد او هر مجلس کې د الله کتاب هغه تلاوت کوي وان قال في يوم مقاله غائب او كبالفرض یو خبره وکي یو داسې کار چې هغه راتلونکی وي د هغې پیشنګویي ورکي نو فتصديقها اليوم او فيسها الغدي نو د هغې تصدیق یا نن کیږي یا سبا سهار ته چې دی نو د هغې تصدیق شوی یا هغه رښتیا کیږي چې د یو خبرې هغه پیشنګویي وکړي نو داسې پیغمبر الله پاک مدینې طرف ته چې دی نو هغه راوستو دا د مدینې د خلکو هغه خوشنصیبي ده چې داسې پیغمبر الله پاک مدینې طرف ته چې دی نو هغه راوستل نبی علیه السلام په 27 سفر 14 نبوي نبی علیہ السلام د جمعرات په ورځ باندې هغه هجرت کوي او کله چې ورسېدو قبا ته 8 ربیع الاول 14 نبوي د پیر ورځ د نبی علیہ السلام قبا ته هغه ورسېدو قبا کې نبی علیہ السلام د یو جماعت هغه بنیاد کړي دا هغه جماعت دی چې د اسلام د ټولو نه اولنی جماعت دی مسجد حرام د اسلام د ټولو اولنی جماعت نه دی دا خو د مخکې نه موجود د اسلام د ټولو نه اولنی جماعت هغه په قبا کې دی چې دا د مدینې نه تقریبا 2-3 کیلومتره فاصله کې نبی علیہ السلام چې قبا ته لاړو هلته د جماعت بنیاد کېښودو او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام به په خپله هغه ګټې راوړې او په دې کې هغه کار کړی او دومره ګټ په غټ نبی علیہ السلام اوچت کو چې د خېټې مبارکې سره به هغه وجم به نبی علیہ السلام به هغه ګټ وړو صحابو ورته د الله رسوله تاسو کار مه کوئ مونږ کوو که نو نبی علیہ السلام ورته نه زه په خپله هغه کار کوم نبی علیہ السلام به په خپله به هغې کې کار کوو صحابو به په خپله هغه ګټې راوړلې د هغې بنیاد یې هغه کېښودلو او دا هغه جومات دی قرآن مجید کې د دغه جومات په باره کې الله پاک فرمایي لمسجد اسس علی التقوی هغه جومات چې د هغې بنیاد په تقوا باندې هغه ایښودلی شوی دی من اول یوم د اولنۍ ورځې نه د هجرت د هغې اولنۍ ورځې نه د هغې بنیاد ایښودلی شوی دی علی التقوی په تقوا باندې احق ان تقوم فيه اے پیغمبره دا خبره ډیره لایق او مناسب ده چې ته لاړ شې په هغه جومات کې هغه قیام وکړې هلته چې دی نه هغه ودرېږې احق ان تقوم فيه ډیره لایقه ده چې په هغه جومات کې هغه ودرېږې ولې فيه رجال په دې کې داسې سړي دي فيه رجال يحبون ان يتطهروا په دغه جومات کې داسې منځګزار خلک دی چې هغوی پاکي چې دی هغه خوښوي هغه پاک خلک دی والله يحب المطهرين او الله پاک د پاکو خلکو سره هغه مینه کوي او د دغه جومات خلک چې دی هغه پاک خلک دی نبی علیہ السلام د دې خواته راغی تپوس دې کوي وایي الله پاک ستاسو صفت کړی دی قبا ته لاړ نبی علیہ السلام ته تپوس کوي چې کله آیات نازل شو الله پاک ستاسو صفت کړی دی تاسو کوم دي چې دی نه په څه ذریعې سره پاکي حاصلوئ چې ستاسو د پاکۍ صفت الله پاک کړی او ورته د الله رسوله کله چې مونږ اودس مات کړو نو د هغې نه پس مونږ اودس هغه وچو په لوټه باندې او د هغې نه پس چې دی نه هغه اوبه استعمالو نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل هم دقه وجه ده چې الله پاک ستاسو صفت کړی دی په دې وجه الله پاک ستاسو صفت کړی دی تاسو پاکي خوښوونکي او د پاکۍ ډېر زیات خیال ساتئ نو الله پاک ستاسو صفت چې دی نه هغه بیان کړی دی او نبی علیہ السلام د دې مسجد قبا په باره کې فرمایي څوک چې د خپل کور نه مسجد قبا ته لاړ شي 2 رکعته نفل وکړي دغه کس ته د یوې عمرې هغه ثواب میلاویږي او نبی علیہ السلام به د هرې هفتې په ورځ باندې مسجد قبا ته هغه تشریف وړلو هلته به یې 2 رکعته وکړل کله به پیدل لاړو کله به سورلۍ باندې 2 رکعته به یې وکړل بیا به واپس راغل نو دغه مسجد قبا دا د اسلام د ټولو نه اولنی جومات دی د دې بنیاد هغه نبی علیہ السلام یې ښودلی دی نبی علیہ السلام 3 ورځې هلته تېروي د هغې ځای کې نبی علیہ السلام هغه را روانېږي د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ چې نبی علیہ السلام د هغې ځای کې را روان شو نو په لاره کې هغه د بنو سالم قبیله راځي
د مدینې په خوا کې د قبا او مدینې په منځ کې بنو سالم قبیله راځي هلته د جمعې د مانځه ټایم شو نو نبی علیہ السلام هلته د جمعې مونځ چې دی نو هغه وکړو دا د اسلام د ټولو نه اولنی د جمعې مونځ دی کوم چې نبی علیہ السلام کړی یو د اسلام د ټولو نه اولنی د جمعې مونځ هغه دی چې هغه مصعب بن عمیر رضی الله عنه کړی نبی علیہ السلام ته چې کله هلته کې د مدینې خلک رالل بیعت یې وکړو نبی علیہ السلام هغوی رالېږل نو نبی علیہ السلام ورسره یو استاذ یعنې مصعب بن عمیر رضی الله عنه رالېږلی و مخکې واقعه ذکر شوي نو هغه په مدینه کې د جمعې مونځ کړی و خو نبی علیہ السلام نو کړی د جمعې مونځ په مکه کې نو کړی ځکه هلته کې حالات د جمعې د مانځه نه نو کله چې نبی علیہ السلام د بنو سالم قبیلې ته هغه راورسېدو د جمعې د مانځه ټایم د نبی علیہ السلام د ټولو نه اولنی د جمعې مونځ هلته کړی نو دا د اسلام د ټولو نه اولنی د جمعې مونځ دی کوم چې نبی علیہ السلام کړی نبی علیہ السلام هلته د جمعې هغه مونځ وکړو او نبی علیہ السلام د هغې نه پس هغه مدینې ته راځي خو د مدینې والو عادت دا و چې کله دوی د نبی علیہ السلام د هجرت اورېدلي چې نبی علیہ السلام هجرت کوي نو د دغه ورځو نه دی چې دی نو هغه به راتلل او سهار نه واله د ماسپښین چې به کله نور ښه پوره تېز شو تر هغې پورې به دوی بهر ته راوځي او د نبي علیه السلام انتظار به یې کوي چې نبي علیه السلام به کله راځي نو دوی څنګه چې د دوی معمول و دوی دغه شانتې هغه بهر ته راوتلي به دغه ورځ نو نبي علیه السلام خو د جمعې مونځ په بنو سالم کې وکړو نو هلته بیا نور تېز شو نو بیا هغه خلک واپس شول د مدینې هغوی وایي چې نن هم نبي علیه السلام راونه رسېدو نو کله چې هغه واپس لاړل په دې کې یو یهودي خپل چت ته ختلی دی خپل چت ته ختلی دی او د لرې نه یې ولیدل چې نبی علیه السلام را روان دی او قافله خلک را روان دي نو ده چغې کړې اواز یې ولګ ایها الانصار انصار خو هغه نه وی ای د مدینې د یثرب خلکو راشئ ستاسو هغه مراد چې دی نه هغه راغی تاسو چې د چا انتظار کوئ روزانه راوځئ انتظار کوئ نن هغه چې دی نه هغه دی راغی خلکو چې دی نه هغه رامنډې کړې خلک مخې ته راووتل زنانه چې دی نه هغه کورونو چتونو ته وختلې نندارې کوي چې د نبي علیه السلام هغه دیدار وکړي خلک چې دی نه هغه منډې کړي نبي علیه السلام مخې ته ناست دی ابوبکر رضی الله عنه په اوښ باندې شاته ناست دی نو ټول خلک په ابوبکر رضی الله عنه پسې تلل چې دا نبي علیه السلام هغه په دې عمر کې هغه لږ بوډاوالي حالات په هغه باندې وو اثرات په ابوبکر رضی الله عنه او نبی علیه السلام باندې ځوانۍ اثرات نو خلکو په هغې لحاظ باندې چې د ابوبکر رضی الله عنه تلل چې شاید پیغمبر دی نو کله چې دې مدینې ته داخلېږي مدینه کې چې دی نو هغه ماشومان هغه ولاړ دي چتونو باندې او د نبی علیه السلام هغه استقبال کوي د نبی علیه السلام په استقبال کې هغو اشعار ویلي دي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فمون باندې هغه د څوارلسمې سپوږمۍ هغه راوختله د ثنيات الوداع د مکې د طرف نه هغه په مونږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ هغه راوختله وجب الشکر علينا ما دعا لله په مونږ باندې د الله شکر هغه لازمي شو تر څو چې د الله بلونکی هغه څوک چې دی نو هغه وي نو د الله شکر چې دی نو هغه دې وباسي ایها المبعوث فینا ای زمون طرف ته هغه راتلونکي یا جئت بالامر المطاع تا په داسې یو کار باندې هغه راتله کړي دي چې د هغې تابعداري کړی شوي ده دلته کې به د هغې خلک تابعداري کوي نحن جوار من بني النجار موږ د بنو نجار د قبیلې د مدینې د بنو نجار د قبیلې هغه ماشومان جنکۍ یو یا حبذا محمد من جارې ای مبارکي دې وي د هغې کس دپاره د چا چې نبی علیه السلام هغه ګاونډي جوړ شي د هغه لپاره دې مبارکي وي نو نبی علیه السلام په دغه حالت کې مدینې ته هغه داخل شو انس رضی الله عنه فرمایي وایي د مدینې د خلکو دپاره داسې خوشحالي چېرته نه ورغلي کومه خوشحالي چې په دغه ورځ باندې د مدینې د خلکو دپاره داسې خوشحاله ما چېرته هغه د مدینې خلک نه و لیدلي په کومه ورځ چې نبی علیه السلام هغه راغلی او داسې خفه ما به که یوه ورځ هم د مدینې خلک نه و لیدلي په کومه ورځ چې نبی علیه السلام وفات شو دا دوه ورځې ډېر تاریخي دي په مدینه باندې چې یو انتهایي د خوشحالۍ او یو انتهایي هغه د خفګان نو هر یو هغه راځي د نبی علیه السلام د اوښې هغه مهار نیسي چې نبی علیه السلام دې زمونږ سره میلمه شي د هر یو خواهش دا ده چې نبی علیه السلام دې هغه زمونږ سره هغه میلمه شي
نبی علیہ السلام دی زمون سره هغه حصار شي دغه شرف او فضیلت دی ماته هغه میلاو شي یو طرف ته هغه خلکو چې هغوی وي چې نبی علیہ السلام زمونږ نه هغه لاړ شي په څه طریقې باندې موږ نبی علیہ السلام د دې ځای نه هغه لرې کړو هلته کې یو طرف ته هغه خلکو چې د نبی علیہ السلام د قتل منصوبې هغه جوړوي بل طرف ته هغه خلک دي چې د نبی علیہ السلام د اوښې په مهار باندې هغه جګړې کوي هر یو وایي چې ماته دغه مهار میلاو شي دغه میلمستوب هغه ماته میلاو شي دغه میلمستوب دغه شرف او فضیلت هغه ماته میلاو شي نو څومره چې دی نو هغه د دې په مابین کې هغه فرق دی ځکه خو آسان وی که نه حسان رضی الله عنه څنګه ځکه وایي چې یو طرف ته هغه ګمراه دی بل طرف ته هغه هدایت یافته دي څنګه دا دواړه چې دی نو هغه برابر کېدلی شي نو هر یو راځي د نبی علیہ السلام د اوښې مهار چې دی نو هغه نیسي نبی علیہ السلام ورته فرمایي د اوښې مهار پرېږدئ فانها مأموره دې ته حکم کړی شوی دی د الله پاک د طرف نه دا پرېږدئ دا به هغه ځای ساري کې کم چې الله پاک دې ته حکم کړی دی نو خروانو کېناسته یو ځای کې دا هغه ځای و په کوم ځای کې چې نن د مسجد نبوي دروازه ده په هغه ځای کې چې نن هغه اوښه کېناستله لږ ساعت له کېناسته بیا پاسېده بیا لاړه د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور مخې ته هغه کېناستله د هغه د کور مخې ته کېناستله هلته لږ ساعت له ناسته وه د هغې ځای نه بیا پاسېده بیا لاړه د مسجد نبوي هغه دروازې خواته بیا لاړه او هلته کېناسته اوس سړی چې دی نو هغه خور کو نبی علیہ السلام ترې راکوش خو هلته چې کله کېناستل د نبی علیہ السلام سامان حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راواغستو په منډې هغه کور ته ویو او انتهایي خوشحاله و چې د میلمستوب دا شرف او فضیلت هغه ماته میلاو شو او د نبی علیہ السلام مقصد په دې کې دا و چې ځکه هر صحابي نبی علیہ السلام که په خپله مرضۍ باندې هغه حصار شوی په یو ځای کې نو بیا به نور صحابه خفه کېدل نو دا د الله پاک د طرف نه هغه حکم و نو صحابه پې خفه هم نه شول او د نبی علیہ السلام د زړه خواهش دا و چې زه په بنو نجار کې هغه حصار شم دا بنو نجار قبیله وه دغه ځای او دا بنو نجار تاسو د مخکې هغه واقعات کې ذکر شوي وو د نبی علیہ السلام په نیکونو کې هغه هاشم د هاشم نکاح چې دی نو هغه ردیز نه شوی او بیا چې دی نو هغه عبدالمطلب پیدا شوی بیا هغه دلته وخت تېروه بیا چې دی نو هغه تره بوتلو د ځان سره نو دا د عبدالمطلب د نیا کورونه وو د نبی علیہ السلام نکاح نه وه نو نبی علیہ السلام چې دی نو خواهش دا و چې زه په دې ځای کې هغه حصار شم د دې وجې نو نبی علیہ السلام د زړه خواهش دغه نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دغه د بنو نجار قبیلې نه و نو هلته کې نبی علیہ السلام هغه حصار شو خو اصل وجه دا ده په دې کې هغه سیرت والا هغه یو نقطه ذکر کوي د دې قوم تبع ذکر په قرآن مجید کې هغه شته دی دا یو قوم تېر شوی د یمن د دې یو بادشاه و دی به د مدینې په دې طرف باندې هغه سفر کوي خو د نبی علیہ السلام د دور نه ډېر کلونه مخکې دی سفر کوي د ده سره 400 علما هغه د تورات او د انجیل 400 علما هغه به دغه سفر کوي نو دی چې کله د مدینې ته راورسېدل نو د علما دي بادشاه ته وایي چې مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ دلته به د مدینه کې پاتې شو په مدینه کې به وروځو کې څوک نه و مونږ ته اجازت راکړه مونږ دلته کې آبادېږو نو بادشاه ته تپوس کوي ولې دا خو یو شر ځای دی تاسو دلته ولې ایسارېږئ هغه ورته وایي مونږ ته په تورات او په انجیل کې دا خبره موندلې ده چې دا هغه علاقه ده چې کوم اخري پیغمبر راځي هغه پیغمبر نوم به محمد وي هغه پیغمبر به دې علاقې ته هغه هجرت کوي مونږ غواړو چې مونږ په دې مدینه کې هغه حصار شو او د هغه انصار چې دی نه هغه مونږ جوړ شو مددګار او د هغه د انصارو ډېر فضیلت راغلی دی د مددګارو نو زمونږ خواهش دا دی چې مونږ دلته حصار شو هغه انصار مونږ جوړ شو هغه باچا ورته وایي ښه که داسې وي نو بیا خو په خوشحالۍ ایثار شي د هغې 400 علماو دپاره 400 کورونه هغه تیار کړل او یو کور خصوصي تیار کړو د نبی علیہ السلام دپاره او په یو چټۍ باندې اشعار ولیکل اشعار یې ولیکل په یو چټۍ باندې شهدت على احمد انه رسول من الله بارئ النسم زه ګواهي ورکوم چې علی احمد انه چې بشک احمد یعنی نبی علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم انه رسول من الله چې دا د الله د طرف نه به رسول وي بارئ النسم دا به چې دی نه هغه حق وي فلو مد عمري الى عمره که چېرې زما عمر د هغه عمر ته هغه ورسېدو یعنی ما هغه لاندې کو نو لکنت وزیرا له وابن عمه زه به د هغه د تره زوی یعنی مددګار او وزیر چې دی نه د هغه جوړ شمه وجاهدت بالسیف اعداءه او زه به په تورې سره د
هغه د دشمنانو سره هغه جهاد وکم وفرجت عن صدره كل غم او د هغه د سینې نه به هر غم چې دی هغه ختم کم. نو کاش که زه د هغه عمر ته ورسېدم نو زه به د هغه مدد کوم او زه په ایمان به راوړم. نو دا اشعار په یو چوټۍ باندې ولیکل او دغه کور یې د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه نیکونو ته هغه حواله کړه. بعد وخت چې کوم علما وو هغوی ته حواله کو او دا چټۍ ورته ورکړه. وایي دا کور د نبی علیه السلام دی او دغه وصیت چې دی نه هغه تاسو ته زه کوم او دغه وصیت که بالفرض تاسو په وخت کې نبی علیه السلام راغی نو دا چټۍ به نبی علیه السلام ته ورکوئ. که ستاسو په وخت کې رانغی دغه وصیت په خپل اولاد ته وکړئ. که د هغوی په وخت کې رانغی هغوی ته به ووایئ چې هغه به خپل اولاد ته دا وصیت وکړي. دغه شان دا وصیت به چې دی نو هغه جاري وي. کله چې نبی علیه السلام راغی هم دا حقه کور و او د مدینې انصار دا چې دی نو هم حقه د 400 علماو هغه اولاد و او حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه دا په هغه کور کې هغه به طور امانت چې دی نو هغه اوسېدو. کم کور چې د نبی علیه السلام دپاره شاهي تبع چې دی نو هغه جوړ کړی و د یمن بادشاه جوړ کړی و. کله چې نبی علیه السلام دغه کور ته راغی ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته چې دی نو هغه چټۍ پیش کړله هغه اشعار یې ورته پیش کړل. دغه چې دی نو هغه موږ ته په وصیت کې را روان دي دغه چې دی نو هغه واخلئ هغه اشعار چې دی نو هغه دلته رانقل شي. نو نبی علیه السلام د ابو ایوب انصاري په کور کې ایثار شوی دی. خو که داسې وویلی شي چې د هغه په کور کې نه دی بلکې په خپل کور کې نبی علیه السلام هغه ایثار شوی دی. هغه د نبی علیه السلام دپاره هغه جوړ کړی شوی کور و. نبی علیه السلام هلته چې دی نو هغه ایثار شو. بیا ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام میلمستوب کې ډېر په عجیبه انداز ډېر د یو محبت انداز سره هغه میلمستوب کوي د نبی علیه السلام. انشاءالله آینده جمعه باندې به د هغې تذکرې